بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران کتونکو، زه عبدالله شیرین یو پیر بیا تاسو په خدمت کې حاضر یم. امید در به ساتم چې تاسو ټول به په خیر خیرت سره او د الله پاک نه مې دغه ارزو تمنا ده کم مشکلات کم ستونزې چې مته رامخې دي الله پاک بیا په خپل قدرتونو باندې حل کړي. په سواد کرنٹ افیرز پروګرام کې باندې په خصوصي توګه د منشیات چې کوم په علاقه کې جرایم پیشه علاقې دي او کوم کې چې منشیات ډېر زیات دي د هغې د روکتام سلسله نه یې نومږه په هغې حال سره به خبرې اترې کوو. نن یو تاسو ته خبر وو یا خبر شوي به وو چې په سوات په داخله فتح پور کوم علاقه چې ده په هغې کې په ګڼ شمېر تعداد دغه خلک راوتلی. تاسو په فوټیج کې ګورئ هغو مطالبات دا دي چې موږ خپل بچو له منشیات نشو اخیستی. نور د همدغه لار شي په دغې علاقو کې ډېر زیات منشیات کوم دي هغه په عروج باندې دي. ماشومان په دغې منشیاتو باندې عادي شوي دي. دغه حوالې سره احتجاج شوی دی. نو تاسو ته معلومه وي چې د کم علاقې د کم ملک ګرانډونه آباد دي د هغې علاقې اسپتال ویرانی د منشیاتو کم ځایونه چې دي هغه ویرانی او د بدقسمتۍ د وجې نه زموږ د ملک صورتحال چې کوم دی هغه بدتر دی. حالات هغې خراب دي. د منشیات اډې چې کوم دي هغه زموږ آباد دي. دغه شانتې اسپتالونه زموږ آباد دي. نوجوانان نسل باقاعدي اوس تاسو به ګورئ چې ډېر په ګڼ شمېر تعداد دلته د ریهیبلیټیشن سینټر یې وتې دي. خلک په هغې کې علاج معالجه کوي. منشیات چې کوم عادي خلک دي په هغې کې د هغو علاج کیږي. دا ولې سیوا شو؟ خو دلته چونکې منشیات دي او په دغې روکتام دپاره ګامونه پورته کوي پولیس. خو خلک دغه تهمت لګوي، خلک دغه الزام لګوي چې پولیس هم په دې کې ډېر زیات ککړ دی او د هغو کردار نه هونې کې برابر دی. په دې حواله سره به زه تاسو ته اپډیټ در کوم چونکې په داخله فتح پور کې دغه احتجاج شروع دی. زموږ سره د هغې علاقې سینر خبریال حیدر جان صاحب هم په ټلیفون لاین دی. حیدر جان صاحب، خلک ولې مشتعل شو، ولې راووتو، ولې مجبور شو؟ آیا په دغې علاقې کې د پولیس رټ نیسټ چې کوم منشیات فروش چې دي هغه ولې کل عام دغه سودا خپله خرڅوي او د هغو د روکتام دپاره پولیس ګامونه نه پورته کوي؟ تاسو د عوامو سره خبرې اترې وکړئ، د هغو څه تاثرات دي، تاسو په خپله څه نظر لرئ، زموږ سره خبرې اترې شریک کړئ. جی بالکل، دا وخت زه په خپل هم په سپاټ باندې موجود یم. دا بالکل د فتح پور چې کوم تحصیل چوک یادېږي هغه دی. دلته د برمپټۍ، پیاجرو، د میادم د جوختۍ مضافاتو علاقو خلک چې دي هغه راغونډ شوي او د پرون نه دوی د احتجاج کال ورکړو چې موږ به د فتح پور د تاڼې مخې ته احتجاج کوو. بېګا په جرو کې یو بده پیښه دغه هم راله چې کس پکې په ګولۍ باندې ولګېد او هغه مړ شو. څنګه چې دا خلک د احتجاج په شکل کې رالو نو دوی ډایرکټ د فتح پور د تاڼې مخې ته ورغلل او نارابازي چې د هغې شروع کړه د پولیسو خلاف. بدې ردې دا قسم الفاظ چې د هغه هم شروع کړل. کسان ډېر زیات مشتعل وو. بعضې کسانو چې دی ګټې راواخیستې او تاڼه چې د هغې وویشته، د تاڼې ګېټې وویشتو، تاڼې ته دننه هم ګټې چې دی هغه غوزارې کړې چې د هغې نه بعد پولیسو هم برپور هوایي فایرنګ چې دی هغه شروع کړو. خلک په هغه ځای باندې ولاړ وو او داسې یره ما د خلکو په سترګو کې ونه لیده د فایرنګ نه، کم فایرنګ چې په کومه طریقه باندې روان وو. ما ته دا محسوس شوه چې دا خلک چې دي دا ډېر زیات مشتعل دي او دا اخري حد ته چې دی را رسېدلي دي. موږ چې کله په دې حواله باندې د مقامي خلکو نه تپوس وکړو، ځکه د دغه ټایمه پورې خو موږ ته پته نه وه چې احتجاج به په څه حواله باندې موږ خو کوریج له راغلي وو. خو موږ چې خلکو واورېدل نو خلکو دا وویل چې د ډېر وخت نه په فتح پور، برمپټۍ، پیاجرو په دې علاقو کې چې دی منشیات فروشي، دغسې نور جرایم پیشه افراد چې دي هغو سره راچوت کړی دی او پولیس د دې هېڅ قسمه تدارک چې دی هغه نه کوي، بلکې خلک دا ګڼي، دا محسوسوي چې پولیس د دغه جرایم پیشه خلکو سره په دې ټول حالاتو کې چې دی ککړ دي، شریک دي. د خلکو دا وینا وه چې موږ دلته کله راشو تاڼې ته د چا خلاف کمپلینټ کوو، شر دا خلک چې دی لږ خلک دی دوی حالات خرابوي، علاقه خرابوي، منشیات فروشي چې ده هغه زیاتوي. نو پولیس وایي چې یاره ځه لا څوک یې وجلي نه دي چې ووجلی شي بیا به موږ ریپورټ چې دی هغه درج کړو. دا خلک دا هم وایي چې یاره پولیس چې دی د دې خلکو سره جوړ دی او بلکې بعضې خلکو خو دلته د مختلف تاڼهدارانو نومونه هم واخیستل چې دا خلک سپلایر دي باقاعده طور دغه منشیات فروش ته چې دی سپلایي یو قسمه کوي. خلک ډېر زیات مشتعل وو. په دې حواله سره موږ دلته د مقامي ډېرو خلکو سره خبرې وکړې. هر سړی دا خبره کوي چې موږ د پولیسو نه بالکل چې دی هغه دا بېدباره شوي دي یو قسم له موږ د دې افسرانو ته کینو، دوی ته فریاد وکړو، زموږ په فریاد باندې هېڅ قسم عمل دخل نه کېږي. خلک وایي چې
موږ وړو له پیسې پیدا کو، ډوډۍ له پیدا کو، که منشیاتو له پیدا کو. زموږ بچي چې دی هغه وروسته روزه په آیسو په مختلف نورو منشیاتو باندې رالګي او د منشیات فروشو خلاف او دغه رنګ د نور بدامنۍ خلاف چې د پولیس هیڅ قسم اکشن نه اخلي. دا وخت هم احتجاج شروع دی او د کالام، بحرین، مدین او منګوري مین روډ چې کوم دی هغه د هر قسم ټریفیک د فاره بند کړی شوی دی. فعلال خو حالات چې دی هغه سازګار شوي دي، هغه کم ګټې ویشتل چې وتاڼې ته یا د پولیسو لخوا چې کم فایرینګ هغه بند شوی دی. خو خلکو اوس هم د تحصیل مین چوک چې کم یو لارې میادم ته وتې ده، بل کالام ته تللې ده، په دغه مین چوک کې پرلط چې دی هغه اختیار کړی دی او ډېر مشران د علاقې چې دی هغه مظاهرینو ته وینا کوي او د پوره امن احتجاج د ایسارېدو ته هم ریکویسټ کوي. جی ها، ډېره مهرباني حیدر جان صاحب د ټایم راکول. یو جهان مننه. خاد او آباد اوسئ. څنګه تاسو ته معلومه چې د هغو تفصیل خبرې تاسو واورېدې او هغو کې دغه مظاهرین دغه الزام لګوي په پولیسو چې پولیس ابي سره میلاو دي، نو پکار ده چې په دې کې اعلی چارواکي ډي پي او صاحب، ډي آی جي صاحب په دې باندې اکشن والي او په دغه علاقې کې یا په داسې نورو علاقو کې چې دغه ناسور کم جرایم پیشه افراد یا منشیات فروش افراد ناست دي، د هغو خلاف بیک ډاون وکړي، عوامو ته ښکلې ثبات ورکړي، پرامن علاقه وله ورکړي او بیا خاص کر خصوصي توګه حکومت ته پکار دي چې دلته ګراونډونه آباد کړي چې زموږ هسپتالونه، زموږ جرایم پیشه منشیات فروش کومې اډې چې دي هغه ویران شي. نو پکار ده چې په دې حواله سره ټوس ګامونه پورته کړی شي. زه عبدالله شیرین په دې ټایم ستاسو نه اجازت غواړم. د لوی الله په امان.